بسم الله الرحمن الرحیم. نننې سبق زمونږه د غربت د اسباب په موضوع باندې دی. یعنی غربت د کم اسباب د وجې نه چې دی هغه پیدا کیږي او د هغې اسباب د پیدا کېدو د وجې نه په کورونو کې بې برکتي پیدا کیږي او غریبوالی پیدا کیږي. نو هغه اسباب پیژندل دي او بیا هغه اسباب لرې کول دي. نو ان شاء الله العزیز زمونږ په کورونو کې به برکت چې دی نو هغه به پیدا کیږي، غربت به چې دی هغه به ختمیږي او د الله رحمت به چې دی نو هغه کورونو طرف ته متوجه کیږي. نو د دې وجې نه عزتمندو اول هغه اسباب پیژندل پکار دي چې د کم اسباب د وجې نه زمونږ او ستاسو په کورونو کې غربت او غریبوالی پیدا کیږي. دغه اسباب عزتمندو علماء راجمع کړي دي او هغه اسباب چې کله موږ ته وپېژنو نو یقینا بیا د هغې اسباب لرې کول چې دي نو هغه بیا آسان وي. په هغې اسبابو کې اولنی نمبر سبب چې د کم سبب د وجې نه په کور کې غربت او په کور کې بې برکتي پیدا کیږي، په رزق کې برکت نه وي، په پیسه کې برکت نه وي، سړی محتاج وي او درک نه لګي چې د کم طرف نه چې دی نو خپل ضروریات چې دی هغه پوره کړو. نو نننی سبق کې به هغه اسباب پیژندل دي او بیا هغه اسباب د خپل ژوند او د خپل کور نه لرې کول دي. په هغې کې اولنی نمبر سبب عزتمندو هغه دا دی چې غسل خانه د دې دپاره وي چې په هغې کې سړی غسل وکړي، په هغې کې سړی ولامبي. غسل خانه د دې دپاره وي، خو که بالفرض په دې غسل خانه کې ما ته وړوکی بول یا غټ بول تشي مچازي یا ډکې مچازي کوو نو د دې د وجې نه هم په کورونو کې غربت پیدا کیږي. په غسل خانه کې تشي مچازي کول، ډکې مچازي کول دا داسې یو سبب دی چې د دې د وجې نه په کور کې برکت ختمیږي، غربت چې دی هغه پیدا کیږي. نو موږ له اهتمام پکار دی چې په غسل خانو کې موږ ځان د دې نه وساتو چې په هغې کې تشي مچازي یا ډکې مچازي چې دی هغه ونه کړو. نو د دې د وجې نه به هم زموږ د کور نه غربت او فاقه به چې دی نو هغه به ختم شي. دغه شانتي چونکې په کورونو کې موږ ته ضرورت راځي د ګومنز چې د هغې په ذریعه باندې زنانه هم خپل ویښته ګومنز کوي او نارینه پې هم ګومنز کوي. نو علما فرمایي چې که ګومنز بالفرض ماته شوي وي، اکثر ګومنز یې داسې وي چې په هغې کې چې کوم هغه غاښونه وي نو اکثر هغه مات وي. نو کومه ګومنز چې ماته وي نو دا هم د غربت د پیدا کېدو په اسبابو کې یو سبب دی. نو په ماته شوي ګومنز باندې، په کټ شوي ګومنز باندې خپل ویښته چې دی نو هغه ټیک کول نه دي پکار، بلکې روغ او صحیح سالم ګومنز هغه په خپل کور کې کېښودل پکار دي. دغه شانتي په کورونو کې چې کومه ګندګي پرته وي نو خپل کور د ګندګۍ نه چې دی نو هغه پاکول، ځکه چې الله رب ذوالجلال ته پاکي چې دی نو هغه ډېره زیاته خوښه ده. نو په کوم کورونو کې چې صفایي وي، پاکوالی وي، په هغه کورونو کې به چې دی نو برکت ډېر وي، په هغه کورونو کې به رزق چې دی هغه به ډېر وي. او عام طور په دې کورونو کې اکثر چې کله د ګڼې کوري نو زنانه چې دی نو په کور کې صفایه اهتمام نه کوي او عام طور باندې اکثر جګړې چې یار پلانی به وکړي پلانی به وکړي، خو لیکن د صفایه عزتمندو ډېر زیات فضیلتونه راغلي. تر دې پورې علماو لیکلي دي چې کومه زنانه په کور کې د صفایه اهتمام کوي نو د هغوی په رزق کې به چې دی نو برکت ډېر وي، د هغوی رزق به چې دی نو هغه فراخه وي. نو په دې باندې په کورونو کې جګړې کول نه دي پکار چې پلانی به صفایي وکړي او پلانی به وکړي، بلکې د خپل ځان دپاره چې دی، د خپل بچو دپاره، د خپل ځان دپاره
په رزق کې که برکت اچول غواړئ نو د خپل کورونو د صفایه اهتمام کوئ. نو په کورونو کې ګندګي ساتل، کور صفا نه ساتل، دا هم د بې برکتۍ چې دی نو یو سبب دی چې د دې د وجې نه چې دی کورونو کې غربت پیدا کیږي او برکت چې دی نو هغه چوتیږي. دغه شانتې عزتمندو بل یو سبب چې د هغې د پیدا کېدو د وجې نه په کورونو کې غربت پیدا کیږي، غریبي پیدا کیږي، هغه دا دی چې کله میلمه راشي او په میلمه باندې تو خفه شي او ستا طبیعت ورته خراب شي او تو وی چې دا بیا را کړ چې دی میلمه رالی، نه عزتمندو میلمه دا د الله تعالی د طرف نه چې دی یو رحمت وي. میلمه چې د چا کره ځي نو هغه خپل رزق د خپل ځان سره وړي. الله رب ذوالجلال د هغه دپاره چې کوم رزق مقرر کړی دی هغه د خپل ځان سره چې دی نو ستا کور ته به راوړي. نو په کورونو کې چې کله میلمه راشي نو په میلمه باندې د خفګان اظهار نه دی پکار بلکې د خوشحالۍ اظهار پکار دی. او الله تعالی ته چې دی نو هغه خلق محبوب دی او پسندیده دي کم خلق چې د میلمه اکرام وکړي. حدیث شریف کې راځي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. کم خلق چې په الله باندې او ورځ په آخرت باندې ایمان راوړي نو هغه له پکار دی چې د خپل میلمه اکرام وکړي. نو که بالفرض په میلمه باندې موتا خفه کیږو، د میلمه عزت نه کوو، د میلمه اکرام نه کوو، نو دا به چې دی نقصان به چې دی موتا دی او هغه نقصان به چې دی نو بیا به د غربت په شکل کې ښکاره کیږي. هغه نقصان به چې دی د بې برکتۍ په صورت کې چې دی نو هغه به ښکاره کیږي. نو د دې نه هم چې دی هغه ځان ساتل پکار دي. بل یو سبب چې د هغې د وجې نه کورونو کې غربت او غریبي پیدا کیږي هغه دا ده چې د خپل آمدن نه سیوا خرچ کول. او دا ښکاره خبره ده چې مثال په طور باندې یو سړی د ورځې 600 یا 900 روپۍ ګټي او دې د ورځې خرچ کوي 1000 روپۍ، نو دا خو ښکاره خبره ده چې د به په دغه کور کې به چې دی نو بیا رزق کم وي. دی د خپل آمدن نه سیوا خرچ کوي، د خپل صادر نه سیوا چې د خپې رخ کوي. نو داسې نه ده پکار چې څومره آمدن دی په هغې آمدن کې دنه خپل ضروریات هغه پوره کول دي. نو بیا به انشاءالله العزیز په دغه کور کې فقر او په دغه کور کې به غربت او دغه شانتي بل چاته به دی بیا محتاج نه وي بلکې د ده سره به د خپل ضرورت مطابق پیسې چې دی هغه موجود وي. بل یو سبب دا دی چې کم زیر ناب ویښته وي، د رامنه ښکته چې کم په شرمګاه باندې کم ویښته وي نو هغه زر تر زره چې دی نو هغه صفا کول پکار دي. د 40 ورځو نه په هغې باندې سیوا کول دا ټیک نه دي، ګناه ده، علما دې ته مکروه وایي. نو چې کله 40 ورځو نه سیوا کیږي نو د دې وجې نه بیا هم چې دی نو غربت پیدا کیږي او فقر و فاقه پیدا کیږي، د کورونو نه بیا برکت چې دی هغه اوچتیږي. نو د دې اهتمام پکار دی چې د خپل صفایۍ هغه اهتمام وشي او د 40 ورځو نه مخکې دغه ویښته چې دی نو هغه صفا کول چې دی هغه پکار وي. بل یو سبب هغه دا دی چې کله موتا او قبرستان عزتمندو دا داسې ځای دی چې دلته کم قبرونه وي، په قبرونو کې کم خلک دي هغه خلکو ته د دې خبرې یاد دهاني کوي چې مونږ هم په دې دنیا کې موجود وو او دغه شانتي تاسو هم په دې دنیا کې یئ، نو تاسو به هم یو ورځ د قبر ته راځئ، دلته به چې دی دا ستاسو مسکن دی، دا ستاسو ځای دی، آخري ارامګاه ده. خو لیکن بجای د دې نه چې مونږ د هغې نه څه عبرت واخلو، د هغې نه څه سبق واخلو او په قبرستان باندې که مونږ تېرېږو نو په بړق بړق باندې خاندو. نو په قبرستان کې خاندل، په قبرستان کې چې دی نو په تیزه باندې خندل دا هم چې دی نو یو سبب دی د غربت د پیدا کېدو او د غریبۍ د پیدا کېدو. نو په قبرستان کې به مونږ د دې نه ځان ساتو. قبر ته شرکت وشو، چېرته بیان وي، چېرته علما بیان کوي نو هغه بیان په توجه سره اورېد. هلته چې دی نو خندل نه دي پکار او هلته چې دی نو هغه سبق اخیستل چې دی هغه پکار دي. دغه شانتي لیټرین یا بیت الخلا چې ورته ویل کېږي دا د ضرورت یو ځای دی. سړی هلته خپل ضرورت چې دی هغه پوره کوي.
هلته د ضرورت نه سوا کېناستل یا هلته چې دی خبرې اترې کول د چا سره، نو دا هم د غربت د پیدا کېدو یو سبب دی او د دې د وجې نه هم په کورونو کې بې برکتي پیدا کېږي. نو موږ له پکار دی چې بیت الخلا یا لیټرین د خپل ضرورت مطابق استعمالوو. هلته فضول دنیایي خبرې کول دا نه دي پکار، د دې سره چې دی په کورونو کې بې برکتي وغیره پیدا کېږي. دغه شانتې په کورونو کې کله مونږ د ماسوتن سملو، نو د سملاستو خو طریقه دا ده چې سړی قبلې طرف ته مخکې د خپل ښی لاس چې دی د خپل مخ لاندې کېږي او دا بل ګس لاس چې دی نو هغه په خپل ډډه باندې چې دی هغه واچوي او د باقاعده د دعا اهتمام وکړي، اللهم بسمک اموت و احیا، او دې چې دی نو نور کسر داسې ذکر اسکار تلاوت یا د مسنون چې کوم دعاګانې دي د هغې اهتمام وکړي، بس د هغې نه اوده شي. نو دا خو مسنون طریقه ده. خو عام طور باندې اکثر خلک په کورونو کې چې کله سملي نو دی الټه سملي. نو دا الټه هم لاس ته چې دی نو دا ټیک نه ده، دا بالکل د زموږ د اسلام او د شریعت د اصولو نه خلاف، د پیغمبر علیه السلام د طریقې نه خلاف. د دې وجې نه هم په کورونو کې بې برکتي او محتاجي او غربت پیدا کېږي. نو کم خلک چې الټه سملي نو هغه دې د دې نه ځان وساتي، ځکه چې د دې د وجې نه به د ده د کور نه برکت چې دی هغه اوچتېږي. بهرحال عزتمندو نور هم داسې څه اسباب شته چې د هغې اسبابو د پیدا کېدو د وجې نه په کورونو کې غریبوالی، په کورونو کې غربت، محتاجي، فقر و فاقه دا څیزونه پیدا کېږي. خو بیا چونکې زموږ دا ویډیو به ډېره زیاته اوږده شي، نو دغه یو څو اسباب دغه مونږ نن په دې ویډیو کې راجمع کړل، صرف او صرف په دې نیت باندې چې زموږ عوام د دې اسبابو نه چې دی هغه خبر شي او کم په کورونو کې چې کم پریشانی ده د غربت د وجې نه، د فقر و فاقې د وجې نه، نو هغه اسباب چې کله ما ورته لرې کړو نو یقینا الله رب ذوالجلال به زموږ په کورونو باندې د برکاتو کم باران چې دی نو هغه به راوورئ او کومه غربت او کومه محتاجي چې کومه ده هغه به ختمه شي. صرف او صرف په دغه نیت باندې دغه ویډیو ستاسو سره شریکوم. نو څنګه چې تاسو د دې نه فایده اوچته کوئ او ستاسو خوښه شوله، نو دا ویډیو سره د ثواب په نیت باندې تاسو هم مخکې ورونو ته چې دی نو هغه شیر کوئ. د الله په امان، واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.